رمضان ریلیف پیکج چې دی هغه شروع شو د هغې له طرفه به تاسو ته 15,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. دې ځل به تاسو ته پروژه کې د حکومت د طرفه 15,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. لکه څنګه چې ګنډاپور 10,000 روپۍ ورکوي، نو د وزیراعظم د طرفه چې دی 15,000 روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي چې دا به اوس هر غریب ته چې دی هغه ته میلاویږي. دا د یوې صوبې نه دي چې دا به تاسو ته په سند کې میلاویږي، یا په پنجاب کې میلاویږي، یا په خیبر پښتونخوا کې میلاویږي، دا په ټول ملک کې میلاویږي، ځکه دا د وزیراعظم پروګرام دی. نو 15,000 روپۍ دي. د دې نه مخکې چې موږ په 10,000 روپو باندې ویډیوګانې کولې، ځینې کسان وایي چې دا به خالي پی ټی آی ورته میلاویږي. نو دا خو اوس د وزیراعظم د طرفه دی او هغه د پی ډي ایم دی. چې اوس ګورو چې په پی ډي ایم کې خو زیاتر کسان دي چې هغو ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي، او هغو د طرفه وینا شوې ده چې موږ به 15,000 روپۍ چې دي دا به ورکوو. ځینې کسان ته د دې 15,000 روپو میسیجونه راغلي دي، نو هغه وایي چې په دې باندې ویډیو جوړه کړه. میسیج د څه نه راځي؟ د 9,999 نه، لکه 4 نومونه چې دي د هغې نه به تاسو ته میسیج راځي چې ستاسو په اکاونټ کې 15,000 روپۍ چې دي دا جمع شوي دي او تاسو خپلې 15,000 روپۍ چې دی دا راغستی شئ. نو دا چې دی دا د وزیراعظم د طرفه یو پروګرام دی. باقي کوم معلومات راغلل په هغې به موږ تاسو له تفصیلي ویډیو چې دی دا به راوړو. خو کومو کسانو ته چې د 9,999 نه میسیج راغلی چې 15,000 روپۍ راغلی دي، نو دا د وزیراعظم د طرفه چې دی دا به ټولو ته میلاویږي. کم کسان چې غریبانان دي هغه غریبانان ته به دا 15,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. او د 999 نه به تاسو ته یو میسیج راځي، نو د هغې په ترو به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي، او دا روپۍ به تاسو ته د بینظیر د روپو سره چې دی د هغې سره میلاویږي.